چې په هغې کې یو صبر دی او بل استقامت. د څومره واقعات چې مخې ته راغله د هغې نه مونږ ته صبر او استقامت هغه حاصلېږي چې تاسو ځان کې صبر هم پیدا کړئ او ځان کې استقامت هم پیدا کړئ. صبر دا عربي لفظ دی. دا ته نه اوري نور اوري زی آواز زی بار زی آواز زی نه بیا شور دی. صبر او استقامت دا چې کوم دی نو د اسلام صبر دا عربي لفظ دی. عربی کې صبر ویل کېږي بندولو ته او منع کولو ته، او شریعت مطهره کې د دې درې اقسام دي، درې قسمونه دي. یو صبر دی علی الطاعت چې انسان باندې څومره عبادات فرض شوي دي هغه په ټیم باندې پوره کوي او په دغه پوره کولو باندې باقاعده ځان پابند کړي او په دې استقامت اختیار کړي، نو دې ته صبر ویل کېږي. لکه 15 واړه وخته مونځ دا په مونږ او تاسو باندې فرض دی. یو انسان چې 15 منځونه جمع سره ادا کوي نو دا صبر علی الطاعت په دې قسم کې دی داخل دی. او د صبر چې څومره فضائل راغلي دي قرآن مجید کې او احادیث مبارکو کې هغه فضیلتونه به دته حاصلېږي. دغه شانتې د رمضان المبارک روجي دي چې هغه پوره کوي نو دا صبر علی الطاعت دی. او دغه شانتې دا حج په یو انسان باندې فرض شوی دی او هغه حج کوي نو دی اوس صبر کوي. دغه شانتې د قرآن مجید تلاوت کوي، ذکر اذکار کوي، یعنی څومره د احکامات چې په انسان باندې فرض دي هغه پوره په پوره باندې کول او په ټیم باندې ادا کول، دې ته هغه صبر ویل کېږي. او دویم قسم صبر دی صبر علی المصیبت، چې یو انسان باندې مصیبت راشي، تکلیف راشي او دې په هغې باندې صبر کوي. لکه مثال په طور باندې یو کس باندې بیماری راله او دې صبر کوي. یو کس باندې غریبی راله او دې په هغې باندې صبر کوي. یو کس باندې ټینشن پریشانی او مشکلات راله او دې په هغې باندې صبر کوي، نو دا د صبر دویم قسم دی، صبر علی المصیبت ورته ویل کېږي. بعضې کسانو باندې څه تکلیف، بیماری، ټینشن یا غریبی یا څه مشکلات هغه راشي نو هغه هر ځای کې لګیا وي او جزع فضع کوي، چغې وي. لکه اکثر چې مړی وشي نو زنانه هغه خپل مخ وخي او زنانه هغه خپلې جامې شلی، خپل سر شوکوي او قسمه قسم غلط الفاظ استعمالی. دا صبر نه دی. یو قبر سره یو زنانه ناسته وه، نبی کریم صلی الله علیه وسلم په هغه لاره باندې تېرېدو، هغه زنانه ډېر جزع فضع کول، ډېرې زیاتې چغې او قسمه قسم الفاظ څنګه چې د زنانو عادت وي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه وی چې انما الصبر عند الصدمه الاولى، صبر دې ته ویل کېږي چې انسان باندې مصیبت راشي او په هغه ټیم صبر وکړي، وروسته خو به خود صبر کوي. د مړي چې یو هفته تېره شي بیا انسان ته خپله صبر میلاو شي، بیا چې میاشت تېره شي بیا نورم صبر میلاو شي او کال پس خو بیا هیر شي. صبر دې ته ویل کېږي چې یو انسان باندې مشکل رالو هغه ټیم کې دې صبر وکړي، هغه ټیم کې دې غلطي خبرې د خولې نه ونه باسي. دا هغه زنانه وي چې دا تکلیف پتا باندې راغلی نه دی ځکه ته دا خبرې کې. یا نبی علیہ السلام لاړو وروستو دې زنانه ته چې ووي چې دا خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا هغه معافۍ ته راغله،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل چې صبر دی ته ویل کېږي چې انسان باندې تکلیف راشي او هغه ټیم انسان صبر وکړي. نن سبا مونږه په هغه ټیم خېچغي و خو بیا رستو وایو الله صبر راکو، رستو به صبر ملاویږي. دا د دنیا فطرت ته چې میاشت دوه میاشتې کال تیر شي بیا خپل انسان ته صبر میلاو شي. د صبر معنا او مفهوم دا دی چې انسان باندې یو مصیبت رالو، هر مصیبت چې وو، که د غریبۍ وو، که د بیمارۍ وو، که د مرګ وو، که د هر څه، په هغه ټیم انسان صبر وکړي. او دا سترګو نه چې اوښکې راځي دا د صبر خلاف نه دي. یو انسان د سترګو نه بې اختیاره اوښکې روانې شوې او چغې سوري ورسره نه وخي، نو دا د صبر خلاف نه دی. دا انسان دا نه دی چې دا بې صبره شو یا دا ګناه ورته میلاویږي. ځکه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اولاد مبارک هغه وفات شوی دی. د نبی علیه الصلاۃ والسلام څلور زامنو او دغه شانتي د نبی علیه الصلاۃ والسلام په ژوند کې د هغې لور مبارکه هم یوه هغه وفات شوې ده. نبی علیه الصلاۃ والسلام چې هغه کله قبر ته کوزول نو سترګو نه به یې اوښکې روانې شوې، خاص کر د ابراهیم په مرګ باندې. ابراهیم د نبی علیه السلام د ټولو نه لوی زوی و، بعد وی د 14 میاشتو، بعد وی د 13 میاشتو لوی ماشومي، د دو عمر زیاتو نور واړه وفات شوي دي. نو دی چې کله قبر ته کوزولو نبی علیه الصلاۃ والسلام سترګو مبارکو نه اوښکې روانې شوې. یو صحابي وی یا رسول الله تاسو هم د سترګو نه اوښکو روانې شوې؟ نو نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل او زما زړه دردمند دی، زما د سترګو نه دا اوښکې چې روانې دي دا بې اختیاره دي او زه د پسې خفه یما. نبی علیہ السلام فرمایل ورپسې خفای مخامخ اولاد پس انسان خفوي، لیکن یا الله ستا په فیصله باندې راضی یم. الله ته ګوته ونیوه، ستا په فیصله باندې راضی یم. نو دې ته ویل کېږي د اسلام طریقه چې زړه غمجن وي، سترګو نه اوښکې لاړه شي او په خوله باندې وایي یا الله زه راضي یم. نو دې ته ویل کېږي هغه د اسلام طریقه او صبر دې ته ویل کېږي. دا صبر نه دی چې زموږ زمانه کې خلق هغه چې کوم دی قسمه قسم خلاف شریعت الفاظ استعمالی، هغه ویلم والا الفاظ نه دي، هغه انسان په خلم نشي راوسته. څوک هغه داسې الفاظ استعمالی چې هغه الفاظ د کفر وي، چې مونږه ایله په مصیبت کې گرفتار شو، قسمه قسم خبرې کوي، دا حرام او ناجایز او دې ته د صبر ثواب نه میلاویږي. نو دویم قسم صبر دی، صبر علی المصیبت. یو انسان باندې مصیبت رالو دی با باغی باندې باقاعده صبر کوي. لکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې د ټولو نه لوی مصیبتونه راغلي او د محرم په میاشت کې چې لوی تکلیف په باندې رالو هغه د هجرت تکلیف، خپل وطن پرې خودل، مکه مکرمه غونتی عظیم ځای پرې خودل او باغی باندې بیا صبر کول. الله تعالی څومره لوی صله ورته ورکا چې هم مکه د نبی علیه الصلاۃ والسلام شو، مدینه د نبی علیه الصلاۃ والسلام، د صبر صله میلاو شو. خو لیکن نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه صبر وکړو او کله چې وی د مکی مکرمین وتو اخیری غر باندې توره کوټه ښکاره کېده، نو د سیرت کتابونو کې لیکل شوي نبی علیه السلام د تورې کوټې مبارکې ته مخامخ شو او ورته وی زه به هېڅکله تا نه نو متلی که ستا قوم زه دلته پرېښی وی، نن زه تا نه روان یم خو زړه مې انتهایي خفه دی. الله تعالی آیاتونه نازل کا، ان الذي فرض عليك القرآن لرادك الى معاد. اے نبی علیہ السلام مخه پکېږه، کم ذات چې پتا قرآن نازل کړي او مغه ذات ودی واپس دې ځای ته راولي. ولیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دغه مصیبت او تکلیف باندې صبر. صبر ډیر اهم شی دی. اسلام د دوو سیزونو نه جوړ دی. د اسلام تمام فلسفه د دوو سیزونو نه تاویږي. نمبر 1 صبر، نمبر 2 شکر. چې صدر ته نه دی میلاو یا مصیبت رالو یا سیاسا باغی باندې بس صبر کې سمې لو دی هر وخت به یا الله شکر، یا الله شکر، الحمدلله ولک الحمد ولک الشکر. الله په دې ډیر زیات خوشالي، الله په دې ډیر زیات خوشالي. نو صبر علی المصیبت. دریم قسم صبر دی صبر عن المعصیت، چې انسان د ګناه نه ځان وساتي او دا صبر د ټولو نه اهم دی او د دې اجر هغه ډیر زیات دی. بلکې بعض علما وایي اصلي صبر همدا دی چې انسان د ګناه نه ځان وساتي. د ګناه نه ځان ساتل دې ته څنګه صبر ویل کېږي؟ دې ته صبر دا ویل کېږي چې کله انسان یو ګناه ته متوجي شي نو دته نفس اوس چې کم دی نو زور ورکوي چې شابه دا ګناه وکړه. انسان نفس د ټولو نه لوی دشمن دی. بیا شیطان ور باندې محنت کوي، شابه تکړه شه، ماحول یې نه پرېږدي
غیر چاپیر ماحول ټول د ګناه هغه نه پرېږدي نو درې څلور څیزونه دته به یک وخت هغه متوجي دي او دې ټولو ته لته ورکوي د نفس نه مني او د شیطان نه مني او د ماحول نه مني د ملګرو نه مني او هر څیز ته لته ورکوي دی وایي زه ګناه نه کوم دی وایي زه ګناه نه کوم نو دې ته ویلی کېږي اصلي صبر او دا هغه صبر دی چې د دې متعلق الله تعالی فرمایي انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب دا هر څیز دپاره اجر مقرر دی ښه دنیا کې چې موږ څومره کارونه کوو اجر مقرر دی لکه تاسو مونځ کوئ موږ او تاسو مونځ کوو د هغې اجر مقرر دی پنځه واړه وخته مونځ سړی کوي دا به ورته میلاویږي دا به میلاویږي دا به میلاویږي زکات ورکوي دا به میلاویږي حج کوي دا به میلاویږي د صبر اجر معلوم نه دی الله وایي څومره به ورکوم بغیر حساب چې الله وایي بغیر حساب د هغې به څه کېده انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب الله وایي زه به بې حساب ورکوم دا صبر داسې یو عظیم دولت دی چې قبر کې د انسان کېښودلی شي نو دته چې کله دا فرشتې راځي د عذاب نو دا ټول اعمال به دنه ګیر چاپیر د څوکیدارانو غوندې ولاړ وي مونځ زکات روژه صدقه تلاوت ذکر دا به ګیر چاپیر د څوکیدارانو غوندې ولاړ وي او دا صبر به په یو ګوټ کې په صبر ناست په آرام لکه د صبر نوم هم صبر دی او دی به یو ګوټ کې په آرام ناست په آرام نو چې کله د عذاب والا فرشتې راځي نو دا څوکیداران به یې لرې کوي چې دا زموږ ملګری دی ته نږدې مه راځئ نو دا صبر ورته آواز ورکړي تاسو کافي یئ که زه درشم زه یوازې د دې عذاب دپاره کافي یم زه یوازې د ستاسو ټولو د طرف نه زه یوازې کافي یم دا ټول به ورته وایي نه ستا ضرورت فلحال نشته دا صبر ډېر اهم شی انما یوفى الصابرون اجرهم او خاص کر دا صبر د ګناه ماحول کې ځان د ګناه نه بچ کول نن سبا ګناه عام ده خاص کر د نظر ګناه بد نظری انتهایی سیوا ده د غوږونو ګناه او د نظر ګناه دا انتهایی سیوا ده د دې قسمه قسم وجې دي خو یو عظیمه وجه چې ډېره وخت کې راووته هغه موبایل دی د موبایل د وجې نه خلک لګیا دي په قسمه قسم ګناهونو کې بد نظرۍ کې اخته دي د غوږونو ګناه کوي غوږونو باندې غلط اوري په سترګو باندې غلط هغه ویني د دې نه چې چا صبر وکړو الله اکبر الله تعالی به څه ورکوي الله تبارک وتعالی به هغه څه ورکړي چې الله وایي بغیر حساب انسان زه تا ته حساب نشم ذکر کولی یا به څومره یا به د احد دغه عمره نه دا پکې نشته بغیر حساب چې یو مالداره سړی وي او وزیر اعظم یو تا ته وایي راځه خزانه کولاو ده او بې حسابه بې کتابه وړه ته به څومره خوشحال شي د الله تعالی خزانه کولاو ده او الله تعالی څه وایي بې حسابه بې کتابه راځه او چې کوم دی نو وړه دا په څه باندې په صبر باندې صبر عن المعصیت چې د ګناه نه مونږ ځان بچو نن د ګناه ماحول د گیر چاپیر ماحول هغه د ګناه نه جوړ دی نفس د ګناه تقاضا کوي شیطان په مونږ باندې محنت کوي چې مونږ او تاسو د ګناهونو نه ځان وساتو دا محرم مونږ ته دا پیغام دی چې تاسو د ګناه نه ځان وساتئ ځان کې صبر پیدا کوي ځان کې استقامت پیدا کوي ځان کلک کوي وردا یا ساتل پکار دی یو انسان چې په دنیا کې مزیو کی او دنیا کې ار عیاشی او فحاشیو کی او غلط نظر هم استعمال کی او غلط غوږونه هم استعمال کی نو دنیا کې هغه حاصل کړي آخرت کې هغه څه ختم شو او چې په دنیا کې روزه ونیسي د دې سيزونو نه د سترګو روزه د غوږونو روزه وایي چې زه به ګناه نه کوم هغه ته آخرت کې الله تبارک وتعالى بیا څه نه دی تیار کړي هر څه ورته باقاعده هغه تیار دي احادیث مبارکو کې راغلي دي چې په جنت کې هر جنتی ته به 70 حورې ملاویږي یو حوره د هغې یو لوپټک ښکاره شوه که نه دي په دنیا کې بدنور ضرورت هم نه وي او د خوشبو ضرورت هم نه وي د هغې دومره بهترینې لیاړې دي که په 7 سمندرو کې واچوي دا به شات جوړ شي دا به په څه باندې ملاویږي حدیث مبارک کې راغلی چا چې د دنیا نظرونه ښکته ساتلي د دنیا د ښځو نه د پردو ښځو نه خپلې ښځې ته جایز دي پردۍ ښځې نه نظر یې بچ ساتلی وي غوږونه د ګانو بجانو نه د دې ګندو څیزونو نه هغه بچ ساتلی پخوا به دا اسانه وه د ګناه د غوږ ګناه د دې نه ځان بچ کول دا به اسان و د سترګې ګناه د دې نه بچ اوس خو هر کس سره په لاس کې چې کوم دی نو ګناه موجوده ده هر کس سره باقاعده په کور کې موجوده ده چاته پته هم نه لګي چاته پته خو الله ته پته لګي الله ته پته لګي او چې کوم انسان دا ګناه کوي د هغه په مخ باندې یو بد اثر وي
چې کوم انسان د دې ګناه نه ځان ساتي د هغه په مخ باندې یو نورانیت او یو رڼا وي، یو خوشبو او یو ترتازګي وي. نو بهرحال چې مونږ او تاسو ځان کې دا صبر پیدا کو، د محرم فلسفه هغه صبر ده چې مونږ او تاسو کې صبر راشي د ګناه نه، صبر راشي په طاعت او عبادت، او صبر راشي په مصیبت. الله تبارک وتعالی دې مونږ او تاسو ته صبر او استقامت نصیب فرمایي.